السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. زر بيان شرقولنا مخي الشيخ سيد الرحمن سيد شکریہ دا کوم چې هغه موږ دعوت راکړو په دې پروګرام کې د بیان کولو. زه به اوله کې هغوی شکریہ دا کوم چې هغه اوله د دې جزا ورکړي. دویم دا چې شیخ ما ته پرون راپرځوي چې زموږ پروګرام به ختمېږي او ته به پکې بیان کې. نو ما سوچ کوم چې زه به د څه شي لپاره کې کومه. بیا ما یې لږ ورځې مخکې موږ ویل روژه را روانه ده او اوس موږ وایو روژه روانه ده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشهور قول ويقولون مات فلان ومات فلان، هر ورځ خلک وایي فلانی مړ شو فلانی مړ شو، وسيأتي يوم داسې ورځ به راشي چې خلک وایي چې مات عمر مړ شو. نن خلک وایي روژه روانه ده، سبا به خلک زموږ په ځای کې چې موږ روان یو. په دې کې شک نشي چې زموږ دا ژوند به ختمېږي، د هغې نه بعد د آخرت ورځ ده. دا د آخرت ورځ چې دا زموږ یېره شوې ده، نو موږ په دې مناسبت کې به د آخرت ورځ رایاده کړو. شیخ کې ما لږ راکړو، خو نه موږ کوشش کوو چې ټوله خبره په دغه کې راټوله کړو. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ألو يقترب للناس حسابهم، فخلق حسابنا الجديش وقامت رزق الجديش وهم في غفلة معرضون، والآخرك بغفلتك براتدي. هذه آية برناك ومن دا آخرت يوصول سختي بيانو چې مونږ ته دا ورځ مخامخي، چې مونږ ته دا ورځ مخامخي. هذا شأن الله سبحانه وتعالى وي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الله سبحانه وتعالى يخلقوا إيمان ولو الله سبحانه وتعالى نويره او هر نفس دا وګوري چې سبا لپاره څه وي، هر نفس دا وګوري چې سبا لپاره څه وي. د قیامت ورځ زموږ ټول په الحمدلله ایمان دی، پای کې شک نشي. او موږ هغه اوصاف ذکر کوو او هغه ورځ د خلکو حالات او ټول به انشاءالله د قرآن ذکر کوو. بعض ځینې پکې حدیث صورت راشي، حدیث وکړو نو ټول آیتونه د قرآن نه ذکر کوو. الله سبحانه وتعالى وایي دا ورځ مبارکې ذلک یوم مجموع له الناس. الله وایي حدیث ورځ چې خلک راجمع شوي ټول. یا سبحان الله، داسې ورځ چې خلک ټول راجمع شوي. د آدم علیه السلام نه والا د آخرني کس پورې ټول خلک په دغه ځمکه باندې په دغه ورځ باندې ولاړ. او بل ځکه الله سبحانه وتعالى وایي يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. الله سبحانه وتعالى يوم يجمعكم، هغه ورځ الله سبحانه وتعالى په تاسو راجمع کړي. کوم ورځ ده؟ يوم الجمع، د جمع کېدو ورځ ده. دې ورځ يوم الجمع ویل کېږي، ټول خلک به راجمع کېږي. او الله سبحانه وتعالى وایي ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. داسې په بڼه پسې راشي لکه څنګه چې معمول به یې پیدا کړي. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې خلک به په سهار کې راځي حفاة عراة غرلا. حفاة عراة غرلا، حفاة یعنې لغړ توغړ، عراة مخموره بېزاره نه وي، غرلا بې سنته. په داسې حال کې به ټول خلک په د محشر کې ولاړ وي. عائشة رضي الله عنها رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دا ښځې سړي به یو بل ته ګوري، داسې ټول هغه ولاړ دي، ښځې سړي به یو بل ته ګوري. رسول صلی الله علیه وسلم ته عایشې خبره ده کتو نه ده په هغه ورځ. په هغه ورځ هر سړی په خپل سوچ کې دی، داسې چا سره دی چې پلانی لغړ دی او پلانی لغړ دی. عایشې خبره د دغې نه غټه ده کوم چې ته سوچ کې. د دغه ورځې مقدار چې دی 50 سره کاله 50 سره کاله د هغې مقدار دی.
رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي په هغه ورځ باندې به نور خلکو ته دومره نږدې شي چې د یو میل په فاصله باندې وي، نو څه خلک به د ګېډو پورې په خولو کې ډوبي، او څه خلک به زنګونانو پورې، او څه خلک به نامو پورې، او څه خلک به پکې بلکل ډوبي د خولې پورې. الله دې زموږ وساتي. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي عزت ورځ مبارکي وأنذرهم يوم الحسرة. اے محمد صلی الله علیه وسلم دا خلک وایي او د حسرت ورځ نه، هغه ورځ د حسرت ورځ ده، هغه ورځ د افسوس ورځ ده، هغه ورځ د سخت ورځ ده، هغه ورځ د تیارو ورځ ده، هغه ورځ د ژړا ورځ ده، هغه ورځ د غم ورځ ده. الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته وانذرهم یوم الحسرة، وایي او دا خلک د حسرت ورځ چې درایات شي، هغه ورځ چې به ورځ هر سړی یاد کړي چې کاش ما دا کار کړی، کاش ما دا کار کړی، هر سړی به چاړي. الله سبحانه وتعالى دغه ورځ مبارک وي يا أيها الناس اتقوا ربكم. اے خلقو خطابو خلقو ته د خپل رب نه ویری إن زلزلة الساعة شيء عظيم. یقینا د قیامت زلزله یو لوی شی دی، یقینا د قیامت زلزله یو لوی شی دی. په مخکې وګورو د قیامت د ورځې وصف چې الله سبحانه وتعالی عبارت شوی يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله سبحانه وتعالى يوم ترونها كان يستسر رجلين فورسوسه تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هذا الأمور يخبر بجينا تيو ربي لا بد يخبر بجينا غافلش توسع هذا الأمور الدنيا جعل بجينا تيو ربي ولا أنا غافلين خدا بد قامك ورزقي وتضع كل ذات حمل حملها. أو هذه الحمل الخزع يرجع بخير حملي هذا مثلا نجسامي بخير حملي بدأ ورزق غير حمل لي. علامة قصوي وترى الناس سكارى أو خلق بدأت سكارى لكي بنشكي وما هم بسكارى أو حقيقة يجدوا بنشكي ولكن عذاب الله شديد. مگر الله سبحانه وتعالى عذاب سخت عذاب. حديث كرازي رسول صلى الله عليه وسلم وي چې د قیامت پر ورځ الله سبحانه وتعالى آدم ته وي یا آدم، اے آدم عليه السلام وي چې لبيك وسعديك والخير بيديك. سوى زمان رب حازم الله سبحانه وتعالى وي چې أخرج بعث النار روى ساخلكم جبهور تزيد روى ساخلكم جبهور ورتزي أوش يا الله وما بعد النار سمت داخلك إذا بعد النار سمت ما تخرج. الرسول صلى الله عليه وسلم جعله من كل 1999 دهر زرنا يو كم زر جهنمت أو يوجد دهر زرنا يو كم زر جهنم أو يوجد. رسول صلى الله عليه وسلم فذاك حين يشيب الصغير. هذا وقت تماشوم بداشي، هذا وقت تماشوم بداشي مرسخ طويل. والله سبحانه وتعالى بالقرآن كم تقوي لي يوم يجعل الولدان شيبا دها ورزدا تماشومانان بداشي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فتقوا رزق فتلكين كفتين كيشي الله سبحانه وتعالى عليه السلام خبرهم كي الرسول صلى الله عليه وسلم ما شمالان وبراغانشي أو هذا حمل ولا خزف أقبل حمل وليه
او هغه ښځه چې خپل بچي له دې ورکړي د خپل بچي نه غافله شي او خلک ورته د دې ښکاري لکه دوی چې په نشه کې او حقیقت به دی چې دوی په نشه کې نه ولکن عذاب الله شدید. الله سبحانه وتعالى دغه ورځ مبارک وي فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الله فإذا جاءت الصاخة کله چې هغه आवाज راشي لکه موږ داسې چې وګونه شي او د قیامت ورځ فإذا جاءت الصاخة سبكي يوم يفر المرء من أخيه فهو خاص تختي خپل ورور ده وأمه وأبيه أدمور بلاد من تختي وصاحبته وبنيه نخبل خزنة نخبل زامن هم تختي ولب تختي. الله سبحانه وتعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني أسرع بخبل خصوص كده چاته سوچ نشي زما پلار زما مور هغه مور چې هغه ټول عمر د بچي سره تناسي او بچي ته ګوري او چرته لار او ولې لار څو بچي راځي ټلیفون وته کوي هغه مور د قیامت پر ورځ هغه په خوا کې ودرېږي د قیامت پر ورځ هغه په خوا کې ودرېږي د مور ته ټلیفون اته پلار د ټول عمر چې سره پر مزدوري کوي او سره پر د عزت کوي ته پلار په خوا کې ودرېږي په دنیا کې چې باندې سره راشي پلار سره څنګه ولري اسپیټال ته منډي جیل ته منډي بلځي ته منډي دا پلار سره ولري خو دا د قیامت پر ورځ باندې سره دا پلار په خوا کې ولري ته کوي تاسو به چې زما زوی تاسو به چې زما خزه تاسو به چې زما زامن هر څه خپل ځان سره سوچ تاسو الله سبحانه وتعالى وي يا ايها الناس اتقوا ربكم اي خلقوا الله سبحانه وتعالى ويري نخبل ربنا ويري واخشوا يوما ويري دار رجنا لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ويري دار رجنا فكم رجل من بچي خپل بلاد فائدہ ورکول شي او له بلاد خپل بچي فائدہ ورکول شي ويري دار رجنا بس الله سبحانه وتعالى دغه ورځ مبارک وي ووضع الكتاب الله دا ورځنا چې عمل نامې به موږ خلکو راښکارو دا ورځ په پټلې کې راځي الله ووضع الكتاب مخکې فترى المجرمين مشفقين مما فيه الله په دا ورځ مجرمان یریږي اسنه ویلي په دې کتاب کې چې دنه سېګري دي نه ویلي ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الذي كتاب السجل شيء دي كتاب السجل شيء تقول ولا خبر بالخوضنا لأننا بالخوضنا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا اللو داغ رزدا تستسع عمله تسع خامش هذه ورزي وباركي هذه رواية كالعزيز عائشة رضي الله عنها رسول صلى الله عليه وسلم دعوه بزنكي مع السر يخوضه ودو دعوه مخنا إذا غير مخنا أخت لنا رسول صلى الله عليه وسلم فمخنا ولا بيدا رسول صلى الله عليه وسلم رفاسي تسل عيشي توجاري إشاء رسول الله قامت رزلة رياضة شوى وده قامت برزبة زكاة رياضة مكانا رسول صلى الله عليه وسلم جوابه رزمانه عائشة دو عائشة دريزي يدي سيدي جعلت بطل زماني عائشة رسول صلى الله عليه وسلم تعالى تقول سجوبي ويساب خلقه كدور الرجال سوق واختنا رجال جواب الويسوق عائشة رضي الله عنها هكذا سبيا رسول الله فخزوا إلى بسرون كانوا إلى غير بلاد أبو بكر الصديق رضي الله عنه دعا عائشة دعوا زمان من الرسول صلى الله عليه وسلم بدريزه يديني أول نزل عمله فلتي بالكتاب والعيدي بدريزه بخيلاس أو يا بكسلاس أو دون ما غزيره
کله چې وتل لګي او درې مغزي دي کله چې اشارات باندې خلک وکړي نو رسول صلی الله علیه وسلم عائشہ وی عائشہ په دې ورځ باندې با په دې درې ځایونو کې تمځمانه شي چې رسول صلی الله علیه وسلم نه عائشہ وی په دې ورځ باندې عام پیغمبر نه دی عام انسان نه دی سید الانبیاء سید الاولین والآخرین په قیامت ورځ شفاعت کوي چا دا خبره کوي زموږ سره باندې څه زموږ سره باندې څه کوي چې موږ ټول عمر په ګناہوں کې وړو ټول عمر د الله په نافرمانی کې وړو ټول عمر چې زموږ سندرو په مور ته وړي ټول عمر زموږ په دروغو په دروغو کې وړي نو په دغه ورځ باندې به زموږ سره دي واورا په دغه ورځ باندې رسول صلی الله علیه وسلم بخاری مسلم کې حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم خلک مولا په پنځوس سره کاله ته شي زمانو په پنځوس سره کاله نه وبي نه خوراکي نه سوري سواد عشر سوريا هذا خلق تقصوا ولا إله طول غمني طول شغلي سوق نجاة تقولي نجاة وجامع كاشتي بس خلق ولا يكلم حساب كتابي سهالبي رسول صلى الله عليه وسلم خلق مشروعي دیر وخوش راځي چې الله ته سفارش وکړي چې حساب کتاب شروع کړي دا په دې وسره دا شروع کړي چې آدم علیه السلام په سيزو او بعد خپل رسول پیدا کړو دا څنګه انسانانو بلاد دي هغه څه کول شو خلک به سلاک شي آدم علیه السلام ته وایي چې الا ترى ما نحن فيه دا موږ چې کوم څه کې ته ښکاري نه الله دې شفاعت کوي نه کوي الله دې شفاعت کوي چې موږ حساب کتاب شروع کړي بلکې په یو حدیث کې راځي چې خلک و جهنم ته لاړ شي چې حساب کتاب شروع کړي دومره سخت وي موږ دې جهنم ته لاړ شو چې حساب کتاب شروع شي دې ورځ ته دا ورځ ختم شي لږه ولر دي نور دې سخت ده چغې دي په ورځ کې راځي چې موږ جهنم ته لاړ شو فاطمه تمنوا من جهنم دبا لا شو نور آدم علیہ السلام جواب آدم علیہ السلام وایي چې خلق بجره کې دا تمنا کوي چې آدم علیہ السلام شفاعت کوي آدم علیہ السلام الله بخپل رسول پیدا کړی دی او چې الله سو بخپل رسول پیدا کړي نه دا خبره سم مقام وي الله په نسبت دا چې جنت ته دی دا چې څنګه ټول پلان دی موږ ټول هغه پیدایو دا هغه څه مقابل الله باندې ځواني دا هغه وایي نفسي نفسي زه خپل غم راغسته زه خپل غم راغسته زه خپل غم راغسته چې الله سبحانه وتعالى حساب کتاب شو زه خپل غم راغسته زما سره بسکی زما رب ولن دې څه کار شوی دی چې نه دې مخکې دومره قار او نه باندې نه باندې دومره قار شي زه نوح عليه السلام بسکی نوح بس خلق راشي عليه السلام نوح ته وایي چې دې سخت دی وګورم چې کیو تر الله اول رسول چې زموږ کې راغلی شفاعت به زموږ لپاره نوح عليه السلام وایي نفسي نفسي نهنیم سو کاله داوود کړه زمانو نهنیم سو کاله هغه هستی چې نهنیم سو کاله داوود کړه هغه وایي نفسي نفسي ځکه څو ځله استعمال زه په دغه بسې په ابراهیم بسې خلق ابراهيم عليه السلام بشراشي ابراهيم عليه السلام ته ویل سخت تدبري تاخذ الله خليل الله مرګره او چې الله چې خليل وي دا کوم څه ما مې زمانو الله پولیس باندې واتخذ الله ابراهيم خليلا الله دې ابراهيم خليل جوړ کړو شفاعت وکړه هغه الله مرګره هغه خليل الله هغه وي نفسي نفسي مخبل غم راغشتي زمان رب ولن دومره قار شوی دی چې نه د دین مخکې چې دومره قارو او نه د دین بعد دومره قار شي زه په دا مسجد کې موسی علیه السلام کریم الله الله سره خبرې کړې الله سره خبرې کړې په قرآن کې الله سبحانه وتعالى وایي واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا الله ول صفات کړې وي دا څه اخلاص ولا وكان رسولا نبيا
فتبص خلق لا شيء موسى عليه السلام قلت نفسي نفسي زمان أخبر نفس الرسول شيء زي بإنسان عليه السلام بس زي بإنسان بس وخلق راشي شتاء الله بغير بلاد من الكريم اور جاگا فضائل بات ذکر کی اور سب نے بارش شفاعت کا عیسیٰ علیہ السلام وہی نفسی نفسی زمان اپنے ذات سے سوچتے ما صرف الله سبحانه وتعالى سكي زبدي سوچ کے بعد زي محمد صلى الله عليه وسلم بسي ترى الاخر نے پیغمبر دے در الله تشي اور اپنی طول گناہوں اللہ سبحانه وتعالى بخير بدل سلاحي رسول صلى الله عليه وسلم کو بس بخلق راشي او يزبط دې انا لها زردي لپاره او زه سجده ولګم او دا خپل په سجده ما چې شکر الله ما ته نیوي سفر او دا الله حمد او ثنا بیانو په سجده کې تر دې چې الله سبحانه وتعالى وما دوی يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع اي محمد سل تقبل او سوال چې دوی کو چې وبارك شفاعت کې شفاعت قبول الرسول صلى الله عليه وسلم معناته دا سفارش وی چې الله په خلکو باندې سخت کړي راشي دا ورځ دې شو نو تاسو حساب کتاب شروع کړئ تاسو حساب کتاب شروع کړئ او ورته حساب کتاب حالات او دا حساب کتاب بس وکړئ الله سبحانه وتعالى وی دا ورځ مبارکي وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك زمان الباورز من حساب كتاب محكمة كده حساب كتاب پولیس سره نه دی حساب کتاب چې د قبيله مشر سره نه دی عمل د مشر سره نه وجاء ربك باورز الله سبحانه وتعالى بخبر حساب كتاب لرسي فأقول الله سبحانه وتعالى أخبر حساب كتاب الرئيسي وجاء ربك والملك صفا صفا وصل الملائكة بمرة بشيء فأقول الله سبحانه وتعالى حساب كتاب الرئيسي أو ذاتيات على وقت ذاتي يدوي ده وقت الزمان زمنا أخذت بالكل شيء لا سخت ورز دور سخت دي أو نهيلا یا کسان دا اورج چې کوم لمر ته ورولاري په خو باندې سنې یو د باندې ګوري بل د باندې ګوري پیغمبرانو سلام او انکار کو نفسي نفسي آدم عليه السلام نوح عليه السلام ابراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام اغفر پیغمبرانو او انکار کو شفاعتنا ذاتيات دورس او بیا الله سبحانه وتعالى حساب کتاب نشي حساب کتاب شروع شي او هر یو کس ته دا راو دا بل په روم باندې आवाज کیږي یاد کزا دا ورچ ته مو وایي پاره کی ته مو وایي په حدیث کې راځي چې کله आवाज کیږي چې پلانې درشي دا سره په پوری مسلمان خبره اسره په دې کې چې کله مو ته زما आवाज کیږي کله به زمانولي نو سوچ په زمانورا چې کله دا आवाज ته ولې شي فلان ابن فلان يستعد للوقوف بين يدي الله فلانه فلاني زوي ځان دي تیار کړي الله سبحانه وتعالى ته مخامخ ودرېدو څه جواب ورکړو څنګه ودرېږو څه تیاری وکړي رسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد تاسو کې هر سره سبکی وإذا قامت برز إلا وسيكلمه ربه لقامت برز برز الله سبحانه وتعالى خبره فاخبلا ليس بينه وبين ربه ترجمان وما اسمه ترجمان نہیں داري بزمان متاثر خبره داري متاثر حساب كتاب کی وجاء ربك والملك صفا صفا شكرا يوم كس حساب كتاب لاشي يا بخلق هغه ته د حدیث راځي چې کله الله سبحانه وتعالى چې بوځي جنت ته نو خلک یو بل ته وګوري د پلانې زوی ویګټه لار جنت ته او بل چې کوم ځای نو یې راځي چې جهنم ته بوځي خلک وی د پلانې زوی لار جهنم ته او هر سړی په دې سوچي او ګوري وګړه
چې کله به زما اواز کېږي یا کله به ما ته اواز کېږي ما خبره کې څوک دی کړي زه مختصر کومه اجل ورځ مبارک الله سبحانه وتعالى وایي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه دا ورځ ده چې سمخونه به تور شي او سمخونه به سپین شي او بس چې الله سبحانه وتعالى وایي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الله يبقى ورځ باندې به سمخونه کشي عذاب رغیب و نور به په مخلوق باندې هذا المخلوق والسكي يا الله هذا المخلوق أخبر رب تقوي الذين بركت نموتشتي كيو كسب رب تقوي الذين بركت نموتشتي الذين بعكس ما الله سبحانه وتعالى ووجوه يومئذ باسرة فتقول رب بعد ما سمع خلق تكتوش رب يبدلشي او رب څنګه بدلېږي چې دا سختي وي او عمل نه وي دغه ورځ مبارکي په صحیح حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ځاولنې قسم چې زما د ځمکې نه راپاسم موږ ټول کې باور رسول صلی الله علیه وسلم د ځمکې نه راپاسي چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم راپاسي هغه مهربان پیغمبر هغه پیغمبر چې هر خیر موږ ته ښوولی دی هغه پیغمبر چې هر شر نه یې موږ منع کړي وو چې څنګه راپاڅي جبریل ته وایي امتي امتي زما امت سلسله شو جنت ته لاړو جهنم ته لاړو صحیح حساب کتاب وشو جبریل ورته یا رسول الله ته اولنۍ کسې چې خبره راپاسې کړې ستا امت لا نه دی راپاسې کړې هغه ورځ چې د هغې مبارک الله سبحانه وتعالی وایي الملك يومئذ الحق للرحمن فهو رزماني باشاي صرف وصرف الرحمن بس وكان يوما على الكافرين عسيرا ده رزق بكافران غير سختي هذا هو باشاي صرف وصرف الله سبحانه وتعالى وبلا يتكازي الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم أبا حديث كرازي رسول صلى الله عليه وسلم ويلا سبحانه وتعالى من الدنيا ختمة الدنيا با ختمة بي سربا ملائك باتشي بيو ملائك أمرشي بيو صرف أو صرف الله سبحانه وتعالى باتشي أو ملك الموت فالله سبحانه وتعالى وملك الموت وي وزمان على وسط شيء أبو تيجي لا تي أو سارة زعيف بندان ملك الموت فحديث سعيد رسول الله سبحانه وتعالى وتوجي ولتزمنا بيننا ولتج كل نفس ذائقة الموت لكم ماشي تيجي ماشو الله سبحانه وتعالى يقول لمن الملك اليوم dan bacanya di sana aina al-muluk kishu bacaan aina abna'ul muluk kishu bacaan wa zaman jitu aina al-jababira wa aina abna'ul jababira abna'ul jababira Allah subhanahu wa ta'ala aina alladhina ya'kuluna khayri wa ya'buduna ghayri شو خلق تسمع خير بالخروج او يبادر بزمان على ود النور الخروج شو خلق يوم نشتي اسمك الصفات رجلا الله سبحانه وتعالى قال زاد كل جواب ورقي لله الواحد القهار baca isim muslim harus pada Allah subhanahu wa ta'ala nur su baca iki dan urman baca ishi pada urman baca wala ishi كل يوم شاهد باجي سير موصول الله سبحانه وتعالى هذا الورد مبارك الله سبحانه وتعالى وخشعت الأصوات